چې په تاسو کې کوم ملګری هغه د لاس په زنا کې اخته وي، یعنې د لاس په ذریعې سره خپل شهوت خارجوي او یا نه منې کېږي او داسې وایي چې په موږ باندې ټایم نه تېرېږي که موږ د لاس په ذریعې سره ګناه نه وي کړي او موږ دا مني په د لاس په ذریعې سره نه وي خارج کړي، په موږ باندې ټایم نه میلاویږي، داسې اورمه جي. نو ډېر زیات په واټساپ باندې خبرې ماته کله کله ملګري داسې وکړي. اول ته یې قاري صاحب اجازه شته چې زه یو د مسلې معلومات وکړم؟ ما وکړه جي. نو بیا یې دغه خبره وکړه چې زه به لاس په ګناه کې اخته یم، زه به دې څنګه واوړم. هغې له ما به یو وظیفه ورکړې وه، د هغې په وظیفې سره الحمدلله هغه شو کوم لاس په ذریعې سره ګناه کول هغې نه منع شو. نو زه هم تاسو زړه مې غواړي چې تاسو سره دغه وظیفه هم شیر کړم. تاسو به داسې کار وکړئ روزانه چې کوم ملګری په تاسو کې د لاس په ذریعې سره شهوت خپل خارجوي او هغه نه قلاریږي دغه کار نه، ټایم پرې نه اوړي، صحیح ده. نو د هغې د وجې نه تاسو به داسې کار وکړئ چې هره ورځ به تاسو یا غفارو 1000 پیرې وایئ او د هغې نه وروسته به تاسو استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه، که داسې وایئ او که داسې وایئ استغفر الله استغفر الله 1000 پیرې وایئ، دا 2000 پیرې شو. کم ټایم کې تاسو وایئ انشاءالله العزیز دغه لاس دغه نه به تاسو انشاءالله العزیز محفوظ وي. جزاک الله. دا ویډیو د الله د رضا لپاره مخکې نوجوانانو سره هم شیر کړئ چې هغو دې نه خبر شي. جزاک الله خیر.